اوس راځو مونږه صفحه نمبر 181 کې کم صرف کبیر دی نو هغې له لومبی د ماضي معلوم ګردان دی طواحا طواحا طواحو طواحت طواحتا طحنا تحتا تحتما تحتم تحتی تحتما تحتنا تحتو تحنا دا بالکل دو قاله د ګردان مشان دی قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا او کم قوانین چې په قاله کې جاری شوي دي هغه دلته هم جاری کیږي او هغه داو چې د دې ګردان کې مې لومبۍ 15 صيغې دي د طواحه نه والا تر دو طواحتا پورې په دې کې یو قانون جاری شوی دی د قاله والا ځکه چې دا په اصل کې دی طواحا طواحا طواحو طواحت طواحتا نو وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه نو دغه و مو په الف سره بدل کو د موږ سره جوړ شو طواحا طواحا طواحو طواحت طواحتا بیا د جمع مؤنث غائب د صيغې والا تر د اخیره پورې د جمع مؤنث غائب د صيغې والا تر د اخیره پورې په دې کې بیا درې قوانین جاری شوي دي یو د قاله والا قانون بل د التقاء ساکنین والا قانون او بل د قلنا او د تلنا والا قانون ځکه چې دا په اصل کې وو د طوحنا طوحتا طوحتما طوحتم طوحتی طوحتما طوحتنا طوحتو طوحنا نو وو متحرک دی او تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو د قاله قانون د وجنه د وو مو په الف سره بدل کو نو موږ سره جوړ شو طواحنا طواحتا طواحتما طواحتم طواحتی تر د اخیره پورې نو د الف او د حاء په منځ کې التقاء دو ساکنین وراله لومبه پکې ماده وا یعنی الف ماده ده نو د الف مونږه حذف کو نو موږ سره جوړ شو طحنا طحتا طحتما طحتم تر د اخیره پورې بیا وته د قلنا والا قانون متوجه شو هغه مونږه ذکر کړو چې کله واو مضموم وي یا مفتوح وي او د اجوب د ثلاثي مجرد په ماضي معلوم کې تدین الف جوړ شي او بیا د التقاء ساکنین د وجه نه وګرځيږي نو تدغي کلمې فا کلمې لا د ضمه حرکت ورکول دا واجب دي د موږ سره جوړ شو تحنا تحتا تحتما تحتم تحتی تحتما تحتنا تحتو او تحنا د ماضي مجهول گردان دی طویحا طویحا طویحو طویحت طویحتا تحنا تحتا تحتما تحتم تحتی تحتما تحتنا تحتو او تحنا د قیل د گردان بشانتی قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا تر د اخیره پوری او کم قوانین چې الته جاری شوي او هغه قوانین دلته هم جاری کیږي داغه تفصیل دا دی چې د تویحه د لومبۍ صيغې نه والا تر د تسنیه مؤنث غایبه پوري یعنی په دې لومبۍ 15 صيغو کې دو قوانین جاری شوي دي یو د قیل والا قانون او دویم په دې کې د میعاد والا قانون جاری شوی دی نو دا په اصل کې وو تویحا تویحا تویحو تویحت تویحتا نو د قیل قانون د وجنه د وو د کسره مونږه طواله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو تیوحا تیوحا تیوحو تیوحت او تیوحتا نو وس وو ساکن دی تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو د میعاد والا قانون د وجنه د غواو د مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو تویحا تویحا تویحو تویحت تویحتا په دې کتاب کې د واحد مؤنث غائب کوم صيغه ده نو دای دو ځله لیکلي ده خدا یو پیر ده بیا تدین اخو چې کومې صيغې دي د طحن نواله تر د اخیره پوري نو په دې د دې اصل دی طوحنا طوحتا طوحتما طوحتم طوحتی طوحتما طوحتنا طوحتو او طوحنا ټول نه لومبې مونږه د قیله د قانون د وجنه د وو د کسره دا د توانه مونږه زمه وګرځوله او د وو د کسره مونږه تواله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو تیوحنا تیوحتا تیوحتما نو په دې کې
وس وو ساکن دی او تدینه په مخکې حرف باندې کسره رااله نو د میعادن د قانون د وجې نه دغه واو دا مونږ په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو تویحنا تویحتا تویحتما تویحتم تر د اخیره پورې نو بیا د یا او د ح په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو دغه یا دا ته مونږ حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو تویحنا تویحتا تویحتما تویحتم نو چونکې په ماضي معلوم کې مونږه فا کلمې له د ضمې حرکت ورکو کړو ځکه چې الته په و باندې فتحه وه نو د هغې د مناسبت د وجې نه دلته به هم مونږه دغې تواله به ضمه ورکو چې په ماضي معلوم کې مونږه که فا کلمې له ضمه ورکوله نو په مجهول کې به هم ورکو او که په ماضي معلوم کې مونږه فا کلمې له کسره ورکړي نو د هغې د مناسبت د وجې نه په ماضي مجهول کې به هم مونږه کسره ورکو او کچري په دې کې مونږه د حذف حرکت والا صورت وایو نو بیا خو بیخي اسانه ده دغه تویحنا تویحته و نو چې د و نه کله مونږه حرکت وغورځاو د مونږ سره جوړ شو توحنا توحته توحتما د و او د ح په منځ کې التقا د ساکنین وراله و هم ته وغورځاو نو توحنا توحته توحتما توحتم دا ته جوړ شو اوس راځو مونږه مضارع معلوم له د مضارع معلوم ګردان دی یطویح یطویحان یطویحون تطویح تطویحان یطویحن تطویح تطویحان تطویحون تطویحین تطویحان تطویحن اطویحو نطویحو نو یو خو په دې پوره ګردان کې د یقولو تقولو والا قانون جاری شوی دی ځکه چې دا په اصل کې و یطویحو یطویحان یطویحون تطویحو تطویحان دو یضربو یضربان یضربون ته دې په شانتي نو د یقولو تقولو قانون د وجې نه د وو د کسره دا مونږه تواله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو یتیوحو یتیوحانی یتیوحونه په دغه حساب سره د نور صیغې دي بیا وو ساکن دی او تدینه مخکې په توا باندې کسره ده نو دا وو مونږه په یا سره بدل کو نو مونږ سره یتویحو یتویحانی یتویحونه دا ته جوړ شو البته کم د جمع مؤنث غایب صیغه ده او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده نو په دې کې خو دوه خو پکې دغه قانون جاری شوی دی یو د یقول تقول والا قانون او بل د میعاد والا قانون خو چې کله په دې کې د میعاد والا قانون جاری شو نو دا جوړ شو یتویحنا او تتویحنا نو د یا او د ح په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو یا ته مونږ حذف کو نو مونږ سره یتویحنا او تتویحنا دا جوړ شو اوس راځو مونږه مضارع مجهول له نو مضارع مجهول ګردان دی یطاحو یطاحانی یطاحون تطاحو تطاحانی یطاحنا بیا تطاحو تطاحانی تطاحون تطاحین تطاحانی تطاحنا اطاحو او نطاحو نو دا په اصل کې و یطوحو یطوحانی یطوحون تطوحو تطوحانی یطوحنا نو یو خو په دې ټولو صيغو کې د یقالو او د یباعو والا قانون جاری شوی دی دا و مونږه په د وو د حرکت مونږه تواله ورکو او بیا هم دا وو په الف سره بدل کو نو یطاحو یطاحانی یطاحون دا ته جوړ شو البته کما د جمع مؤنث غایب صیغه ده او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده نو چې کله مونږه په دې کې د یقالو تقالو قانون جاری کو نو د الف او د ح په منځ کې التقا د ساکنین وراله ځکه چې اصل تدی بیا د یطاحنا او تطاحنا نو د الف مونږه وګرځاو نو مونږ سره جوړ شو یطاحنا او تطاحنا چې کله لام تاکید بانون تاکید د ثقيلې ګردان مونږه کو نو دغه د ثقيلې تفسیر مونږه بار بار ویل چې شروع کې به مونږه لام مفتوح راوړو او په اخر کې به مونږه د ثقيلې نون راوړو او د ثقيلې دا نون دا د مضارع په پوره ټولو صيغو کې راځي او بیا مونږ ویلو د ثقيلې نه مخکې چې کوم حرف دی نو پاغې کې د مضارع به کومو پنځو صيغو په اخر کې پیش دی دغه پیش له به مونږه زبر ورکو د مضارع کوم وو صيغو کې نون اعرابي دی دغه نون اعرابي به غورځو د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر د صيغې نه به ووم غورځو او د واحد مؤنث حاضر صيغې نه به یا غورځو او دوه صيغې هغه به په خپل حالت باندې وي نو موږ سره به د ثقيلې ګردان شي دغه د مضارع معلوم ګردان دی خو په دې کې به او دغه قوانین هم پکې جاری شوي دي خو
د ثقلی د وجه نه چې کوم تبدیلی دي نو هغه به پکې مونږ راولو. نو موږ سره به ګردان شي لا یطویحن لا یطویحان لا یطویحن لا تطویحن لا تطویحان لا یطویحنان لا تطویحن لا تطویحان لا تطویحن لا تطویحن د تطویحن لا تطویحن دا لتطویحن دی ځکه چې په دې صيغه کې د نون ثقيله نه مخکې حرف باندې کسره وي. او لتطویحان لتطویحنان لاتویحن او لناتویحن. او بیا په کومو صيغو کې چې الف راغلی دی نو تدینه به د خفیفي صيغې نه راځي نو د خفیفي ګردان بشي لیتویحن لیتویحن لتطویحن 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 لاتویحن او لنتویحن. بیا د مجهول ګردان نو هغه هم دقه حساب دی. د مضارع مجهول په ګردان کې موږ دغه ثقیلې نون راوړو او دغه نه مخکې به دغه ضروري تبدیلی وکړو نو موږ سره به ګردان شي لیطواحن لیطواحان لیطواحن لتطواحن لتطواحان لیطوحنان لتطواحن لتطواحان لتطواحن لتطواحن لتطواحان لتطوحنان لاطواحن لنطواحن. بیا تدینه د کم د خفیفی ګردان دی نو په کومو کې چې الف راغلی تدینه به د خفیفی صيغې نه راځي نو هغه به مو سره شي لیطواحن لیطواحن لتطواحن 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 لاطواحن او لنطواحن.